سلامونه ملګرو. ساوث افریقہ په سپر 8 مرحله کې یو اس ای لا شکست ورکړو. یو اس ای ویل پلیډ یو طرفه میچ نه دی شوی. یو اس ای ورسره هم مکمل فایټ کړی دی. یو اس ای ټیم دا میچ په 13 رنزونو باندې بایللی دی. مکمل سکور کارډ سره په دې ویډیو کې شریکوم. زبردست مقابله وشوه خو چونکې دا کم چې د ساوث افریقہ بیټینګ لاین اپ ته او بالینګ لاین اپ سپیشلی نو دا سکور ورپسې نه دی چیز شوی. ساوث افریقہ ډومبنه بیټینګ کړو چې 194 رنزونه کړي. 195 ټارګټ یو اس ای ته ورکړو چې یو اس ای ورپسې هم 176 رنزونه کړي دي. استاد لما سره یو ویلوګ کې ویلي مو چې چریدا پاکستان کوالیفای شوی نو پاکستان ساوث افریقې له شکست په اسانه باندې ورکول شو ځکه یو اس ای چې کوم بالینګ لاین اپ ته نو هغه او د پاکستان بالینګ لاین اپ کې د ځمکې اسمان فرق ته پیچ کنډیشن الریډي بدل شوی دي. د ویسټ انډیز په پیچز باندې د پاکستان ښه پرفارمنس دی. سکور کارډ طرف له ورزو چې پاکستان بهر شوی دی. بس اخرو ډیسکس کوونه. ساوث افریقہ ډومبنه بیټینګ کړي 194 رنزونه کړي دي. څلور کلاډیان اوټ شل ورونه مکمل وخلی دي. کوانټن ډیکاک سلويخ بالونو باندې 74 رنزونه کړي. زبردست اننګز کړي دي. د غټ میچ غټ کلاډي داسي وي په ټول ټورنمنت کې نه دی چلیدل. ودار په سپر 8 مرحله کې پړومبني میچ کې خب بیټینګ وکړي. ریزا هنډریک 11 بال 11 مارکرم پکې خب بیټینګ کړي. 32 بال 46. ډیوډ میلر پړومبني بال باندې اوټ شوی دی. هنری کلاسن پکې 22 بال 36 رنزونه کړي دي او سټپس چې کوم دی په 16 بال 20 رنزونه کړي دي. د یو اس ای د طرف نټروالکر 4 اور 21 رنزونه 2 وکټې. زبردست بالینګ. علی خان پاکستانی دے 4 اوور 45 ایکسپینسیو ثابت شوی دے. جسدیپ سنگھ 2 اوور 36 9 وکٹ. نشوتوش کینجی 3 اوور 29 9 وکٹ. ہرمیت سنگھ 4 اوور 24 2 وکٹ یې اشتری دي. سټیون ټایلر 2 اوور 21 وکٹ یوم نه او انډرسن چې کوم دی کوري انډرسن د نیوزیلند سابقه کلاډي یو اوور کړی دی او 19 رنزونه ورکړي دي. اوس کوم راشو ورپسې د جوابي کاروي طرف ته یو اس ای چې کوم دی ورپسې 176 رنزونه جوړ کړي دي. شپږ کلاډیان او شل اورونه مکمل وهلي دي. سټیون ټیلر 14 بال 24 ښه اننګز. انډریس ګوس چې کوم دی د وکټ کیپر بیټسمن دی. زبردست اننګز کړی دی. 47 بالو باندې 80 رنزونه د جوړ کړی دي. ان آر کومار 6 بال 8 رنزونه کړی دي. ارون جونز چې کوم دی 5 بال 0 دا هغه جونز دی کوم چې د 2-3 میچونه یو اس ای له ګټلې دي. کوري انډرسن 12 بال 12. شایان جهانگیر 9 بال 3 رنزونه. د میډل اډر چې کوم دی دا کمپلیټلی فیل شوی دی. هرمیت سنگھ 22 بال 38 رنزونه کړی دي. جسدیپ سنگھ 6 بال 2. هرمیت سنگھ ډیر زبردست روانو ماوي کده ولاړ نو د ساوث افریقې لمدن شکست ورکړي. او بس قسمت دا خو چې په 19 اور کې پړومبني بال باندې دی شو. ډیر زبردست لګي او ډیر کوله بیټینګ روان کړو. د ساوث افریقې تر طرفه مارکو جانسن 3 اور 32 وکټ یوم نه. ایډن مارکرم یو اور کړی دی. 14 رنزونه ورکړي دي. کسیګو رباډا 4 اور 18 3 وکټ. زبردست بالینګ رباډا کړی دی. کیشف میراج 4 اور 24 یو وکټه. نوکیا 4 اور 37 یو وکټه. تبریز شمسی په ډیر زیات ایکسپنسیو ثابت شوی دی. 4 اور 50 اور یو وکټه پکې اشتلې ده. څلور اورونو کې 50 رنزونه ورکړي دي. میچ ساوث افریقې په 13 رنزونو باندې بایلل دي. دا میچ ساوث افریقې ګټلې په 13 رنزونو باندې او یو اس ای د سپر 8 سټیج ډومبنه میچ بایلوجي. دا پرونی میچ مکمل سکور کارډو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.